من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه حضرات تسو جمودا سے د تصوف په موضوع باندې بیان د هغې سلسله شروع ده. منګه د تصوف تعریف او د هغې ثبوت اثبات د هغې دلایل او ضرورت د شیخ او نسبت د شیخ د هغې متعلق الله نه څه مقرره و خبره م کړې وه. تصوف بنیادی طور دا د باطنی کیفیاتو د هغې نوم دی. یو ظاهري کیفیات او اعمال دي، یو دا خبره زړه کې راسخ کېدل دي، باطن ته کوزېدل دي. باطنی صفات تقوا دا، توکل له، تواضع دا، دا ټول اعمال د باطن دي، باطن سره تعلق ساتي. ګورئ یو کس دی هغه په تقوا باندې 2 غنټې بهترین تقریر وکړ. دا ښه تقریر دی خو دا تقوا نه ده. دا به تقوا هلې چې دا زړه ته کوزه شي. یو سړي په تواضع باندې غټ کتاب ولیکه، غټه مقاله یې پرې لیکله، خو دا کیفیت زړه کې راغلی نه دی، نو دا تواضع نه ده. نو تصوف دغه صفات، دا باطنی صفات، دا خپل زړه ته کوزول دي، دننه کول دي. بیا دې صفاتو دپاره څنګه چې موږ تېر شوي بیان کې ووي، د شیخ سره واسطه او د شیخ سره نسبت او بیعت دا ډېر لازم دی. بغیر د بیعته انسان ته دا مقام دا نه ملاویږي. د حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ډیر محبوب خلیفہ خواجہ مجذوب الحسن رحمت الله علیه دې چې یو عام دنیادار انسانو ډیپټي کلیکټرو
د هغې نه ریټایرمنټ شو. د حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه صحبت کې راغی او بیا ورته داسې مقام ملاو شو چې د حضرت تاني صاحب رحمت الله علیه پورا رنگ دا په دمانه ختلو او دغه وجه چې د حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه څومره خلفا دي نو هغه به د خواجه معزوب الحسن سے ډېر قدر کولو حتی چې حضرت تاني صاحب د دنیا نه وفات شو نو په هغه ټیم کې د جامع اشرفیه محتمم بانی حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمه الله چې د علم لوی غرو او نه هغه لړو او د خواجه معزوب الحسن صاحب نے تجدید بیعت وکړي عام کس دینه پته لګي چې د خواجه صاحب معزوب الحسن صاحب مقام او مرتبه د تاني صاحب په خلفاو کې څومره اوچته وا چې لوی لوی علما دا وتدل او بیعت کو. یو ځل حضرت تاني صاحب رحمت الله علیه سره ناستو حضرت ته وایي چې حضرت د ذکر حکم خو الله قرآن مجید کې کړی دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا دا الله ډېر ذکر کوي. تاسو وایي چې د ذکر برکات او ثمرات د بسړی ته اله پورا ملاويږي چې د نسبت قائم شي د بیعت کې د یو شیخ سره ولګي. نو حضرت دا خو قرآن امر دے دا برکات تک زولی نے ملاوی گی. یہ قیمتی سوال ہے تا سری سڑے وظیفہ کئی ذکر کئی شیخ توفیر تس ضرورت ہے بیعت تس ضرورت ہے. حکیم الامت شاہ اشرف علي تانوي صاحب رحمت اللہ علیہ و تو فرمائے خواجہ سے ٹھیک ہوا ہے خو مسئلہ بنیادی دارا تورا چی تورا نو بنیادی طور کٹکول دا تورا گئی تورا سمرا مضبوط ہے سمرا تیرے دورا وقت کٹکول گئی او کدا تورا ځان لئی نو دا بیا پورا پایده نه ورګی دا کټکول نه کوي بلکې دې توري له مضبوط لاس پکار دی څومره چې دا توره په مضبوط لاس باندې چلیږي دومره به د هغې مضبوط اثر وي. او دکه رنګې دا ذکر دی دا کیفیات دي دا موجود دي دې اثرات وي خو چې کله شاته ورپسې د مضبوط شیخ لاس ولګي دغه توجه ورپسې ولګي دغه نسبت ورپسې ولګي نو بیا هغه خپل اثرات پوره ورکوي. علا کل حال بیعت دا ډیر لازم دی خو زمونږ خلک افراط او تفرید کوي. داسې خلک شته چې هغه بیعت دا بالکل فرض او واجب ګرځي او هغه وایي چې بغیر د بیعت نه د آخرت کامیابی نشته. دا خبره هم غلطه ده او بعضې خلک دي هغه بیعت ته بدعت وایي دا ثبوت نشته. دا دواړه لارې دا د افراط او د تفرید زموږ د دیوبند اکابر هغه نه لاره د افراط اغستې او نه د تفرید اغستې هغه لاره د اعتدال اغستې د اعتدال لاره دا ده چې بیعت دا د خپل د نفس د اصلاح لپاره فرض او واجب او لازم نه ده بغیر د دین هم د انسان د نفس اصلاح کی دیشي. حکیم علامہ شاہ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د تجربې نه دا خبره قوتي ده چې عام طور د نفس اصلاح لپاره بیعت چې دا ډیر ضروری وي. چا چې د یو شیخ په صحبت کې وخت تیر کړو د هغه الله تعالی ډیر زر د نفس اصلاح کوي.
او د بیعت ثبوت بدعت نشي کېږي قرآن مجید کې بیعت راغلی دی د قرآن مجید کې بیت رضوان په سورہ فتح کې راځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره لراته صحابه کرام ورسره او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مکی شریفی ته ولېګو مذاکرات ولا او خبره دا مشهور شو چې هغه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړل او د صحابه کرامو نه بیعت واغستو او نبی علیہ السلام خپل یو لاس مبارک واغستو وې دا الله زده عثمان غنی په ځای او الله تعالی دا بیعت په قران مجید کې ذکر کړی دی اذ یبایعونک تحت الشجره کله چې تاسو راغی بیعت کو لاندې د ډکینا دا غځای کې امام الهند شاه ولی الله رحمه الله کتاب دی القول الجمیل هغه کې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نه پته ولګی دا چې بیعت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته یو شیخ نه بیعت کول دا ثابت سنت دا بدعت څنګه کې دي شي لقد رضي الله عن الذين اذ يبايعونك تحت الشجره الله به انعام ذکر کړی دی دا څنګه بدعت کې دي شي بیعت بنیادی طور په ډکشنری کې او په لغت کې چې ته دا لفظ راوچت کې د دې معنا دا خرصول یا خرڅیدل او په اصطلاح د علماو کې بیعت څه ته وایي د الله یو نیک بندا صاحب نسبت یو شیخ چې هغه د برنه اجازت وي تاغه سره راشي او دغه په لاس کې لاس کېدی او تاغه سره عهد کې معاهده وسره وکي وعده وسره وکي د دین په احکام باندې د دین په د شریعت په احکام باندې او ته ځان هغه ته اوس بارزان په خرج کې گویا ته ځان په هغه خرج کو او ما ته ویلو زموږ شیخ الاسلام سے موږ دوی کلمه دی بید الغسال داسې بوي لکه مړې دا د عسال د غسل ورکون کی پلاس کې دا خپل خو غني او چې څنګه هغه غسل ورکون کی اړې را اړې داسې اړې او تکر انګي چې تا یو انسان متعلق دا نظریه جوړ شو چې دا کامل شیخ د دا صاحب نسبت دا الله والده او په کائنات کې او په دنیا کې زما د پاره د نه بل اوچا شخصیت نشته چې د زما د نفس اصلاح وکي تا هغه باندې اعتماد دې نو بیا وته دا هغه ته پورا ځان سپاره او اعلی بتا ته چې د پورا پایده کی بلکې بازي علماء واجب مثال ورکي وای څنګه چې یو خزه واده شي په نکاح باندې او دا هغه خزه د تصوري چې زما په دنیا کې مت یو خاوند دی او هم د دنه علامات اولاد راکې تک رنگي یو مرید چې د شیخ نه بیعت کوي او دا هغه د تصوري که زما لطائف جاری کیږي زما د نفس اصلاح کیږي ما ته مقام او مرتبه ملاويږي دا ما ته د شیخ په برکت په دعا ملاويږي دا ما ته د توجه ملاويږي دا نه چې رسمي راشي او لاس دې کې خود بیعت ته کو بدا بیعت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په خیر القرون په دور کې به کوم بیعتونه کېدل نیو بیعت بعد هغه نه کېده بیعت علی الاسلام یو سره به مسلمانې دو دا براغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې به لاس و دته بیعت علی الاسلام وای دویم بیعت رسول الله په دور کې هغه به کېده بیعت علی الجهاد
دا لقد رضي الله عن المؤمن اذ يبايعونك دا بیعت على الجهاد یو صحابی دی دا بیعت على الموت وی او دا غدائی کی تفسیر روح البیان لکی دی آیات پر تفسیر کی او چې دې آیات نو دا پته ولګی دا چې د مشایخنا د اکابرنا د خپل د نفس د اصلاح لپاره بیعت کول دا ثابت دي او دا بالکل ټیک ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه ده بل بیعت به هو بیعت علی الهجرت په هجرت معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد معاهده واستدا دریم بیعت سلورم بیعت چې دا رسول الله په زمانه کې کېدو د سوره ممتحنه په اخیری آیاتونو کې الله تعالی فرمایي چې چاري تعالی دا زنانه راشي او تاسو سره دی بیعت کوي فبایعهن دای سره بیعت وکاله په دې خبره باندې الله یسرقنا ولا یذنین دی دا پلان کې کار او دا ګډا بنک انو دا بیعت چې کوم دنه دا بیعت د پاره د نیک اعمالو دا بیعت دا د پاره د ګناهونو نه بچ کیدو دا په ارکان اسلام باندې دا بیعت دا په ترک ګناه باندې انو بیعت او یو بیعت په خیر القرون کې بیعت علی الخلافت کې لو چې امیر المؤمنین به جوړ شو ابوبکر صدیق سے جوړ شو ان صحابه کرام سره بیعت کو په هغه زمانه کې عام طور دا کوم بیعت علی الخلافت بجونه دا بیعت علی الطریقه مو او دا ځکه هغه ټیم کې د طریقت جدا بیعت نه کېدو چې د خلافت او د بیعت د طریقت د دې پمیاس کې چې د تضاد را نشي یو بل سره حالت ملت نشي مقابله را نشي د خپل نفس اصلاح لپاره زمون څومره اکابر لوی خلک چې دي چې نن دا غي په دنیا کې نوم ژوند دي هغه یو لوی بزرگ سره تللی دي او دا غنه بیعت کړي دي دا غنه خپل نفس اصلاح کړي او سیبه د بیعت فائدہ غټه دی کوم انسان چې صاحب نسبت شي د بیعت کی نو یا خو الله تعالی د بیعت او د نسبت په برکت باندې دل الله دا مقام ورکړي چې د ګناه نه کوي د ګناه نه ځان لري ساتي او باقی انسان دے انبیاء کرام معصوم دی صحابہ کرام محفوظ دی انبیاء نه گناہ نه دي شوی صحابه ته الله مقور کړی د عمل دي شوی خو توبه زر استدا د نسبت او د بیعت برکت دای چې یا به گناہ نه کوي گناہ در نه وشو دا نه چې په گناہ باندې خوشاله انسان چې په گناہ خوشاله دا په ځانو یری بیا د زړه تړپاو شي اګه درد پیدا شي او دې بیا د دې بیعت او د نسبت په برکت باندې دې زر توبه وباسي ډېر انسانان داسې دي ډېر خلک داسې دي چې هغه ګناهونه کوي اړو نه زه ګناه کوم اړو توبه نه وباسي د شیخ برکت خدا دې کنه مثلا تا نن ګناه او شتا توبه وباسلا او التائب من الذنب کما لا ذنب له نبی علیہ السلام وای کوم سړی د ګناهونو نه توبه وباسه دا ځکه د ګناه کړي نه دي انین المذنبین هغه خلک چې الله د شپې پازي آی کوي جاړي وتا حدیث کې راځي احب الی الله اذا ما ته محبوب دي من سجل المسبحین هغه خلک چې ډېر ذکر کوي تسبیح اړي او هغه ما ته دور محبوب نه دي کم چې ما ته هغه خلک محبوب دي چې په کم خطاکارو باندې هغه جړاګانې کوي او ما ته متوجي او ډېر خلک داسې دي
هغه دوای الک بیعت کا هغه بیعت نه کوي الک ولې نه کوي یاره بیعت زکه نه کو چې دنو کامل شیخ نشته کامل بزرگ نشته چرته دي جنید بغدادي اونتی پیران چرته دي تانی سے رحمت الله علیه اونتی پیر بکم ځای ماته ملاویږي انو زمونږه لوی بزرګو موږ هغه مجلس کې ډیر کې ناسو الله دې برکت منوره موثر کی حضرت مولانا شاه کی مختار سے رحمه الله ډیر لوی شخصیت او منګه اوس په سفر کې حضرت شیخ سے منګه دا غي لوی مدرسه د لوی جامعه او الله ولا تاسو سیستم ورکړی دی چې کله داسې ځایونه راشي نو هلته اوس وفات ته سلسل یو نیم ټرکونه مال لیږي ډېر لوی مالدار دی او کیفیت یې دا چې داسې پناه په شیخ او د شیخ مولانا عبدالغنی پولپوری رحمت الله علیه مولانا عبدالغنی پولپوری رحمت الله علیه دې په ځنګل کې پاتې کېده کور ځان ته نو پات کړ د بوله خدمت حکیم اختر سے چې کله باران به وشو دا غیغه ځای کنسته او تاخانه غونته هغه به دوه ډکه شو د ځنګل کې به د ډکو نه غي صادرونه چاپیره کړند د شیخ صاحب تا کور والے به الته بوتل او حکیم اختر سے په لګیاو نو په پالټو باندې بیا غځای ټول خالی کړ او شاه حکیم اختر سے فرمایي چې زما چای به حد خوخه او زما د شیخ چای نو خوخه ما بوله خدمت کو سلویخ کالا وسره پاتې شو وای ما بوله خدمت کو نو حضرت بچای نس کړه زما چای خوخه چې اوس دی وخت کې زه غلطیږم چې دا شل کاله سلویخ کاله یا سلویخ کاله ما د شیخ د وجه خلی ته چای نه دراو داسې بسوږي خپل خواهشات دي پاغی باندې قربان نشاء کی مختر سے رحم الله و فرمایل وای دا کوم خلک دی وای یاره اوس هغه سي بزرګان چرته دي چې د بیعت وکړي وای دې چې بیمار شي خېټه خراب شي یا درد شي یا تب شي کله چې دې بدني بیماری نو دې هغه علاج کوي کنه کوي دا روح بیماری ده اوس د روح په بیماری کې د بانا ده چې لوی شیخ نشته دی په فانی بزرګان نشته دی نو کله چې بدني بیمار شي د چرته دا وی چې حکیم اجمل نشته دی حکیم جالینوس نشته دی لوی حکیمانه ډاکټران نشته دی بلکې هغه د پارا د کوسی او کمپاوډر لږ او پاغه مال غزان لستنه لګي او ځان په برابرې ولې داغي اهمیت دی وسره او د زړه دنیا روانيږي داغي اهمیت نشته لہذا دیسه کا بیعت نه کوي نو پکار دادا چې موږ د خپل د نفس د اصلاح لپاره یو لحظه دا هغه اهم وګورو او ځان لا یو کامل شیخ د هغه چې دنو هغه انتخاب کله چې موږ بیعت وکړو پس د بیعت نه پس لومبه کار داده چې د شیخ د هغه با کامله تابعداري چې شیخ مونږ ته سوي زمونږ د اصلاح لپاره او هغه به مونږه په سر سترګو باندې دویم کار د مرید او د سالک دا سوچ پکار دی چې په تمام کائنات کې د ټول له اوچت دا زما دا شیخ دته اوچت شخص مال لپاره بل نشته او نه بد د نظر بل خواته ګرځي حکیم الامت مجدد ملت شاه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه فرمایي وای جنید بغدادي رحمت الله علیه ډیر لوی شخصیت ته خوای که زما دا پیر صاحب حاجی امداد الله صاحب ناشتي او دی وخت جنید بغدادي رحمت الله علیه راشي
نو زمان نظر به په جنید بغدادي باندې نزي زمان نظر به په حاجی امداد الله صاحب غورځيږي ولی ما د پارا زما مصلح حاجی امداد الله صاحب دې چې کمال تر رسول حاجی صاحب رسول د باز خلکو زو کی مشهور سره ګوري معروف سره ګوري چې هغه نوم یې هغه سره دي نه چې کله شیخ سره مناسبتي مګ یو ځل د وخت کې انو تلیو چناب نګر بلکې هغه نه مکه را دي نه مکه زمونږه د تیرشوي جمعه چې زمونږ مفتی صاحب راغلو ان دې مفتی صاحب ما چې علم شروع کړو پړومبای درجه کې موږ د دینه کتابو دا زموږ استاد بیا دا غینه بس اتکاله نه کاله نور سبق په هغه کې چې دنه د دې موږ سره پیریډ نور راغله خو بس هغه ابتداء او دای سره مسلای تعلق شو لوی استادان راغله وغیلبم قدر کو وغیلبم ادب کو وغیلبم خیال سات او هغه زره دروز خپل رابط پرینو انو چې کله تای او تن خپل شیخ او مصلح وګاڼو ستاسو ټول نظر پاغه پکار دی نمنګه پاغه سټیج باندې ناز ته ډېر لوی شخصیت دی پاکستان کې نه په پوره دنیا کې په دیوبند کې دا غي مریدان دي په ټول ملک دا خلک خلفاش دي هغه حضرت سے په سټیج راځي نو زمونږ دا مولانا سے باسر دا مولانا سے ماته وای ماته وای وګوره دا څومره نورانیت والا دي سوره بزرگ دي سوره انوارات ښکاری ما وته ما پیسې ما بس منګه یو مخلی دلې یو استاد یې لیدلې دا موږ له کافی دي بل خو موږ نظر نکو انو لومبه زړه کې دا سوچ پکار دي الله دې شیخ سے په عمر کې برکت واچي من کالج وی په افغانستان حمله وشو نو سټرایک 48 نه نو باغې کې شیخ سے معولی دو او بس هغه ټیم نه شیخ سے سره زما لږ تعلق جوړ شو بیا ډیرو بزرګانو سره لاړو شیخ سے خپل ولېګل بنا بس هغه محبت هغه داینا عظمت او قدر بدار چا کې د ټول بزرګانو مګه دا ټول زموږ د سر تاجونه دي او مناسبت خود سړی لري او سره ني چا سره مناسبت جدا چیز دی علا کل حال د خپل شیخ سره مناسبت پکار دی او دریم چیز د ټول اهم چې دا نه صرف رسمي بیعت دی وکړو بیا د خوخه ډیر خلک بیعت کوي شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې د سر د بیا د شیخ تاسو ته کوي اړه ملاقات ته راځي نه اصل فائدہ هغه انسان ته ملاويږي چې د شیخ په صحبت کې ډېر وخت تیری وګوره د آیات چې ما ویل الله یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله ودا الله بندګانو ځان کې تقوا ورچوي تقوا وسنګ راځي وکونو مع الصادقین دغه مع الازراغله مغیت دغه ځای کې خطیب بغدادی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکی وی معیت بسنگی کونو معهم تکین دی سرا خالطوهم دی سر یوزائی پاتی کی گا لتکون مثلهم تمرے پا صحبت کے باتشا چتد آگئی پشانتی شی او بیا دیکھ علماء یو ناشنا نکتہ ویلے دا ور اللہ دا نوئی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا دا طالبان علماء ملګری په زما پوریږي چې وکونوا مع المتقین نه وای چې ته متقیان سره شه بلکې سوی وکونوا مع الصادقین علماء فرمایي
تقوا په دوه قسمه ده یو تقوا د ظاهری یو تقوا د باطینی تقوا د ظاهر دا زمونږ د ظاهر تقوا ده پټکي پنسي جرابي دا سیستم برابر دی خو یو تقوا د خلوت ته چې ته کمره کې ځان لې او هغه ټیم کې ستا کومه تقوا دی د باطن تقوا ده نو یو سړی دی هغه صادق په تقوا دی یو سړی دی هغه ظاهري تقوا خوشتا خو ځان لې چې کومه زندگی ده په هغه کې تقوا لا نشته دی زموږ په شان دا کاذب په تقوا دی نو الله دا نو چې تاسو صرف متقیانو سره کې دی شي هغه ظاهري تقوا کې خو انت دې کاذب په تقوا وي نو الله وی وکونو مع صادقین ځان لږ ګوري شیخ نو صادق بګوري ریختونه بګوري چې د ظاهر او د باطن تقوا دا دواړه یو شان دي نو دا داسې شیخ په صحبت کې او دا وت پاتې کی بیا صحبت کی او صحبت علماء مثال ورکړي علماء وی ګوري جی دا شاسه مثال ورکړي شاه کی مختر سے دا چرګ یې کنه چرګا دیتا خلق اگای دي چې بچراړي اوس چرګ پاغي معنی یو وشره دی ناشته یو وشره دی پس هغه اګونه چې دنه هغه کوئی چورګړي پیدا شي اوس که یو چرګ را هغه پاغو ناشته دا داوت یو ورځګای کې پدی بیا دې لري کې اوچته دي بیا دې یو سلو پیندره دې پس راړې بیا دې وته کې خو دې بیا دې لري اسه تاسو په ایمان وای دې هغه کې به چورګړي پیدا شي کدا به خرابيږي نه چې کم سره د شیخ په صحبت کې سم نه پاتې کیږي ان علماء لیکي چې ته هغه څه فائدہ بیا نه ملاويږي لہذا د پردا لازمه ده چې دې کم دې انو دې د شیخ په صحبت کې یو ځل سم پاتې شي الله دې زمونږه د خپل اقابر سره کامل نسبت او د هغه خدمت الله دې زمونږ نصیب کړي او تدسینی اکثر د خپل طالبانو توام ممتاز د شیخ الحدیث سے مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه اپ بیتیو ګوري شیخ الحدیث سے پاپ بیتای کې یو ځای یو جمله لیکلې ده یو دو عالمان ډیر لوی شخصیت مفتی اعظم دی هغه داغه متعلق لیکلی دا شیخ محمود الحسن سے حضرت لکھی وہی میں نے مولوی محمود کو 40 سال رگڑا دیا جملے لکھنے تو رگڑا دیا نو دادا سینی دا لوی بزرگان دا اکابر دا دی په صحبت کې چې پاتې کېږي دې سړي رګړه به ورکوي نو دا شیخ به رګړه درکوي سختی به کوي زه ما مخکې ویلو په خوله باندې دا ډېر اسان دی حقیقت کې ډېر ګران دی زموږ شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثماني صاحب په هغه باندې خپل پیر سے خپل شیخ لس کاله په تقریر باندې کړو تقریر باندې کې خلکو ته بیان باندې کې اس جلسه تا یو بیان باندې کې بس اوس داغه فائدہ سره وتا فائدہ دار اوږي چې کله سا عوام سره اختلاف ختم شو لازمه خبره ده هغه مصروفیات لري شو مصروفیت راغی کتاب ته مصروفیت راغی ول علم ته بیا ته الله دا سے کار واغستو شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني سے وفات شو او هغه د فتح الملهم شرع لیکلا ناغه په مسلم شرع فتح الملهم شرع او مسلم شریف شرع او نیمه پاتې شو علما ډېر خپاو پچې د علم غر لړ او هغه سره دا خخ شو دا بسوکونه کړی شي الله دا کار زموږ استاد صاحب نواوستو
او شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب را پاسید او هغه چې څنګه علامه شبیر احمد سے فتح الملهم لیکلو هم اکم را په مو جلد کې د نیم مسلم شریف هغه شر برابر کوي بیا ولال ګره دا علمیت بیا د خپل پلار معرف القرآن اتو جلد کې انګلیش تخواړو خپل بیا په خپل د نوبل قرآن ولیکو بیا په خپل آسان ترجمه تفسیر ولیکو او په سونو کتابونه دا ولیکل او د ټول په دنیا کې دا څومره اسلامي په انکاری د دې موجد دي او دور الله مقام ورکړو دا زموږ د خپل خلک ډېر په قدر دي دا اوس چې په دا عمله په کړي و ان چې دا بار د حرمینو امامانو او د بار ملکونو غړو غړو خلکو دا رنگونه شروع کړ زموږ حکومت والا تعالی پته ولګي چې خدا دومره لوی سړی دی زموږ د جرنیلان او دا کسان دی ولا بیا تاسو لاړ دای ته څه پته لګي راځو یې صدر ضیاء الحق تلو یو ملک تم چالت تلو نو ورته وی تا مولانا یوسف بنوري صاحب رحمت الله علیه متعلق تفوز وکړو همونه بنوري صاحب نه ورته وی ته پاکستان او ته مولانا یوسف بنوري صاحب کو دې سره نه پیژنې بیا غدل تراغه مولانا یوسف بنوري صاحب رحمت الله علیه سره ملاقات وکړه ان یو انګريز ملک دې نو هغه دې ته درسګاه کې هغه انګريز ملک دې نو هغه بوتل او هغه دې دا د بیکارای دا نظام اغستو نو دا هغه ملک چې وزیر اعظم وا کله وزیر اعظم خزا وا هغه په ټول عمر کې بخاوت ته کپڑے نه دی وینځي ډوډۍ مینه تیار کړي او شیخ صاحب ته ویلا زما اعزاز دی بھائی کافر وګوره ها دا به زما اعزاز چې تاسو زما د لاس خوراکو کې استاد جامع زوی نو بیا وته ګوره د ملک وزیر اعظم هغه هی ولا دا ورته دا څه دا جوړې چې جوړې نن د پورا پاکستان دا د ټولو مدرسو د اجال وفاق المدارس هغه مشر نن داسې مقام دی چې علما دغه په اشاره کینی او پاسي او کنا غټیم شیخ وتوی تقریر بس کا یا ولې تقریر بس کو زه خو د دین کار کوم خلکو ته واعظ کوم نصیحت کوم څه چل بشو صلاحیتونه به ختم نو پتا غټیم با هغه عارضی هو ها چاوته چپل کې خو دې چا پیر خړ وډای خپل چا څه کړي هو ادا بهو اب داغه نه پس به اسبر نن ته الله تعالی له شخصیت جوړ کړی د خپل وی پلار د دارالعلوم دیوبند صدر مفتیو اور مفتی اعظم پاکستان ڈاکٹر عبدالخیر رحمت اللہ علیہ ته وی وہ یہ میرا بچہ ہے نا یہ مجھ سے آگے جائے گا یہ اللہ زمانہ مخکی بوزي الله دې ول عمر کې برکت واچي علا کل حال خبره به دې پوره وکړه او اعلان کې دا چې کوم شیخ ورته وی چې تب بیان نه کړي هغه د نصاب عالم نو هغه امیو هغه حکیمو ګوره عالم نو او دا شیخ الاسلام دی لوی د علم غاره دی او چې خپل شیخ ورته وی چې نه بکه او ټیک ته دې نه بکو وای صرف موږ ته دور وی چې حضرت زموږ والد سے وفات شوه د والد سے تعلقدار دي هغه راضي هغه د والد سے پسترګو موږ ته وی دا د طلب چې د والد سے پزای د موږ حاضر یو دا بزرګ چې وفات شي خلک راځي بیا هغه ځای مالی بوزي نظرت او توی چې تاسو هر څوک راشي تاسو باغ ته وای چې ما سره ملاو شي زپوه شه زما کار پوه الله تعالی دې موږ ته د خپل د نفس د کامل اصلاح توفیق نصیب کی الله دې موږ ته کامل اصلاح راکړي الله دې موږ د خپل رضا کارونه والی واخر دعوانا الحمدلله